السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم ګرانو کتونکو. نن د پبو خوش قسمتي ده چې پبو خلکو نن خپل ټیمې افیس سایکو او د پبو د روډي کولو سایکو وینځلي روډونه او ناجایز تجاوزات چې کم دغه هغه روډ سایډو آی خلکو سایکو ناجایز تجاوزات هم ختم دي. پسونو اهلکار نن دلته د پبو د خلکو خدمت ته ولاړ دي. وزیر اعلی الیمین ګنداپور هغه نن د بی آر ټي بس سرویس چې کوم پبو برانچ دی د هغې افتتاح کوي او دې ټایم کې چمکنو ته رارسېدلی دی او هلته نه بیا د دې د امنیګان امتیاګان هغه بس کې راسورېږي او دلته به راځي. د ټیمې دفتر مخې ته دلته کې ګڼ تعداد کې پولیس اهلکار او ټرافیک اهلکار پسونو د ټیمې چې کوم اهلکار دي چې هغه چا نه لیدلي تر اوسه پورې هغه موجود دي. فضل نبي تا ته نن څه ښکاري؟ دفین صاحب نن خو مونږ وایو چې هم هغه خبره ده د پرویز خان بله منصوبه چې کوم ده نو هغه پای تکمیل ته ورسېده او خدای دې وکړي چې دا کومې منصوبې چې کوم دلته دغه پاتې دي کومې دلته تیر حکومت نه چې کوم پاتې شوي چې هغه دې حکومت چې کوم دی هغه پای تکمیل ته ورسوي. خو نن مونږ وکتل زمونږ نن ټرافیک اهلکار د ماښام وخت په چوکونو باندې ښه ټیک ټاک ولاړ دي. زمونږ سیکورټي والا چې کوم موجود دي، زمونږ دغه شان نور ادارې ټي ایم اے ادارې چې زمونږ ټي ایم اے که فرض کړه دای صحیح کار په دې پبو کې وکړو نو زمونږ یا پبو بالکل شیشه بشي. دا به دومره ښایسته ښکاري ده چې ټي ایم اے اهلکار ډېر دي، پبو بازار وړوکی غونې بازار دی، پیسې ډېرې دي. خو افسوس چې هغه شان د ګندونه او هغه شان صفایي دلته نشته چې کوم دلته پکار وه. نن حالانکه ماشیني ښه ټیک ټاک ده، دا ماشیني کوم نه راووته چې نن کوم راووته دا خو د ټیمې خپله دی، خو د نوخا ټیمې نه څوک رانه بل نن ته وګورئ زموږ د ټیمې افسر موږ ډېر وخت بعد چې د صحیح کړو زموږ د ټیمې ټیمو افسر کوم ولاړ دی هغه نن ما د ټیمې دغه ته مخ د صحیح کړو. ولې چې نن زموږ وزیر اعلی صاحب راځي او موږ وایو چې هر نن زموږ اسپتال کې دفعه لارې اسپتال ته نن زموږ ډاکټر هلته موجود دی. دا غټه خبره ده چې هغه اسپتال چې دا وخت به قبرستان او دا وخت به کې سپیکا کې نن هغه ډاکټران ټول موجود دي، نن هغه سټاف، نن هغه چې کوم دی هغه خپل دغه یونیفارم چولې دی. نن زمونږ هر ادارې نن پته شته ډاکټر شته، نن هر ادارې نن هر یو اداره چې کوم ده دلته فعال ده، ښه ټیک ټاک ریسک یې وایي ته ګورئ ښه ټیک ټاک ولاړ دي. دلته زمونږ ټول امبولانس یې ولاړ دي، زمونږ هر ادارې نن فعال دي. ولې چې وزیر اعلی صاحب راځي نو موږ غواړو خدای پاک هغه شان وزیر اعلی هر وخت راولي. یعنې ادارې شته خو هغه شان مانیټرینګ نشته، هغه شان بدنظمي ده، هغه شان کار نشته. نو او زمونږ نن د خوشقسمتي ده زمونږ د پبو زمونږ د علاقې ځکه دلته ډېر غټ ترانسپورټ مسلې دي او هغه ترانسپورټ مسلې زمونږ د بي آر ټي سره به انشاءالله څه حل شي. ځکه چې سهار کې ته وویل د نوکرپېشه خلکو ته ډېر تکلیف وي، دا خاصه دا به هر 20 منټ بعد به یو 20 دغه راځي. یعنې دا به دا ټرمینل جوړ شو نو دې نه به دا به پبلک سټاف کې خودریزي سټاف هلته به شي. بیا به چې کوم دی دا به ګرد کالج سره شي، نو بیا به چې کوم دی وابډه کالج شي، بل دغه چې کوم دی سټاف به شي تارو به شي. دغه شان چمکنو پورې دا به دا څو سټافونه دي، هر یو سټاف باندې دا یو منټ بندرېږي او دا منځ کې دې وقفه چې کوم دی نو هغه ته وایي چې د بس دغه چې کوم دی 20 منټه 20 منټ کې بعد بسونه لکه یو 20 منټ بعد بسونه راځي. نو خدای دې وکړي دا بسونه ډېر زبردست زموږ دپاره ډېر د علاقې دپاره یو نیک شګون جوړ شي، ډېر دغه دپاره جوړ شي. نو موږ په دې خراج تحسین پیش کوو ځکه چې دا منصوبه چې کوم ده نو لکه دا سرخانې ته شوي وه هغه صرف ته چې ورته موږ وایو که نه هغه نظر شوي وه. خو بیا هم خلیق صاحب او چې کوم دی نو بیا اشفاق زموږ ناظم زموږ ایم پی اے صاحب چې کوم دی نو هغې کې دا جان وکړو او د دواړو ایم پی ګانو اکټ ښه دغه وکړو، محنت وکړو، ډېر د 3-4 میاشتونه مینت زاري هر څه وکړل خو هغه شی هغه کم منصوبه هغه راوړو دي. ګرانو کتونکو مونږ دې سره وایو دا یو غټه منصوبه ده او غټ اچیومنټ دی د دې پبو علاقې دپاره. خو ورسره ایم پی اے ایم این اے وزیر اعلی دی ته دې کې مزید د اپیل کوو چې دقسې توجه ده نن چې کم صورت کې شوې ده دا زما د پبو اسپتال او دې ټیمې لکه ورکړې شوه نو زیات نه خو 20% دې کې به مسایل به حل شي او دا خلک به د سکون ساه والي. دلته به دوړه نه وي، دلته به صفایي وي، دلته به ډرینیج سیستم صحیح وي. او بدقسمتي ده چې په سر باندې چوکني
بیا کار کولو والا څوک دي هر اداره د بد انتظامۍ کار د مونږ چې دا مسلسل خبره کوو نو نن تاسو ته کم ګورننس کاری انتظام ښکاري دا که روزانه وي نو دې خلکو ته به ډېره غټه فایده وي او خلکو ته به سکون نن چې تا ته کوم هسپتال کې ډاکټر اچولی یونیفارم او د هسپتال کې صفایي تا ته نن ښکاري په روډ باندې چې ورځې نو هسپتال کولاو دی د هسپتال مخه کولاو ده د هسپتال لیبارټري به نن په ډیټولو وینځلی شوي نن به دا ته د هسپتال چې کوم فرش دی هغه به په فینایل او په کیمیکلو وینځلي او صفایي نو که دا روزانه داسې وکړي او زما یې مینه امپیه دې ته لږه توجه ورکړي نو عوامو ته به ډېر لوی سهولت میلو شي به هر حال اپډیټ مو در کولو بي آر ټي پبو سټیشن هغه افتتاح نن نه وشوه او دا د پبو خلکو دپاره غټه خوشخبري ده چې هر 20 منټه پس به په دې روډ باندې بي آر ټي بس وي او د کم پېښور ته تلونکي خلک دي او ګاډو کې نشي تللی تکلیف ورته مسایل یو ډېر لویه مسله ده ترانسپورټ هغه حل شوه ډېره مننه السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم تفهیم ګرانو کتونکو نن د پبو خوش قسمتي ده چې پبو خلکو نن خپل ټیمې آفس صحیح کو او د پبو دا روډې کولو صحیح کو وینځلي روډونه او ناجایز تجاوزات چې کم د هغې هغه روډ سایډ آی خلکو صحیح کو ناجایز تجاوزات هم ختم دي په سوونو اهلکار نن دلته د پبو د خلکو خدمت ته ولاړ دي وزیر اعلی الیمین ګنډاپور هغه نن د بي آر ټي بس سروس چې کوم پبو برانچ دی د هغې افتتاح کوي او دې ټایم کې چمکنو ته رارسېدلی دی او هلته نه بیا د دې د امنیګان امتیاګان هغه بس کې راسورېږي او دلته به راځي د ټیمې دفتر مخې ته دلته کې ګڼ تعداد کې پولیس اهلکار او ټریفک اهلکار په سوونو د ټیمې چې کوم اهلکار دي چې هغه چا نه یې لیدلي تر اوسه پورې هغه موجود دي فضل نبي تا ته نن څه ښکاري دفین صاحب نن خو مونږ وایو چې هم هغه خبره ده د پرویز خان بله منصوبه چې کوم ده نو هغه پای تکمیل ته ورسېده او خدای دې وکړي چې دا کومې منصوبې چې کوم دلته دغه پاتې دي کومې دلته تیر حکومت نه چې کوم پاتې شوي چې هغه دې حکومت چې کوم دی هغه پای تکمیل ته ورسوي خو نن مونږ وکتل زمونږ نن ټریفک اهلکار د ماښام وخت په چوکونو باندې ښه ټیک ټاک ولاړ دي زمونږ سیکورټي والا چې کوم موجود دي زمونږ دغه شان نور ادارې ټي ایم اے ادارې چې زمونږ ټي ایم اے که فرض کړه دای صحیح کار په دې پبو کې وکړو نو زمونږ یا پبو بالکل شیشه بشي دا به دومره ښایسته ښکاري ځکه چې ټي ایم اے اهلکار ډېر دي پبو بازار ورکې غونې بازار دی پیسې ډېرې دي خو افسوس چې هغه شان د ګندونه او هغه شان صفایي دلته نشته چې کوم دلته پکار وه نن حالانکه مشینري ښه ټیک ټاک ده دا مشینري کوم نه راووته چې نن کوم راووته دا خو د ټیمې خپله دی خو د نوخا ټیمې نه څوک رانه نن ته وګورئ زموږ د ټیمې افسر موږ ډېر وخت بعد چې د صحیح کړو زموږ د ټیمو افسر کوم ولاړ دی هغه نن ما د ټیمې دغه ته مخ د صحیح کړو ولې چې نن زموږ وزیر اعلی صاحب راځي او موږ وایو چې نن زموږ اسپتال کې تفهیم لارې اسپتال ته نن زموږ ډاکټر هلته موجود دی دا غټه خبره ده چې هغه اسپتال چې دا وخت به قبرستان او دا وخت به کې سپیکر نن هغه ډاکټران ټول موجود دي نن هغه سټاف نن هغه چې کوم دی هغه خپل دغه یونیفارم چولې دی نن زمونږ هر ادارې نن پته شته ډاکټر شته نن هر ادارې نن هر یو اداره چې کوم ده دلته فعال ده ښه ټیک ټاک ریسک یې ووایه ته ګورئ ښه ټیک ټاک ولاړ دي دلته زمونږ ټول امبولانس یې ولاړ دي زمونږ هر ادارې نن فعال دي ولې چې وزیر اعلی صاحب راځي نو موږ غواړو خدای پاک دغه شان وزیر اعلی هر وخت راولي یعنې ادارې شته خو هغه شان مانیټرینګ نشته هغه شان بدنظمي ده هغه شان کار نشته نو او زمونږ نن د خوشقسمتي ده زمونږ د پبو زمونږ د علاقې ځکه دلته ډېر غټ ترانسپورټ مسلې دي او هغه ترانسپورټ مسلې زمونږ د بي آر ټي سره به انشاءالله څه حل شي ځکه چې سهار کې ته وویل د نوکرپېشه خلکو ته ډېر تکلیف وي دا خاصه دا به هر 20 منټ بعد به یو 20 دغه راځي ان دا د ټرمینل جوړ شو نو دینه ودا د پبلک سټاف کی خودري سټاف الته بشي بیا به چې کوم نه دا به ګرځ کالج سره شي بیا به چې کوم نه وابده کالج شي بل دغه چې کوم نه سټاف بشي تارو بشي دغه شان چمکنو پوری دا سو سټافونه دي هر یو سټاف باندې یو منټ باندې او دا منځ کې دی وقفه چې کوم نه هغه د وچې د بس دغه چې کوم 20 منټه 20 منټ کې بعد بسونه لکه یو 20 منټ بعد
بسونه راځي روغتیا دو کې دا بسونه ډېر زبردست زموږ د لپاره ډېر د علاقې لپاره یو نیک شګون جوړ شي ډېر دغه لپاره جوړ شي موږ په دې خراج تشین پیش کوو ځکه چې دا منصوبه چې کم نه لکه دا سرخانه ته شوی وه هغه صرف ته چې ورته موږ وایو که نه هغه نظر شوی وه خو بیا هم خلیق صاحب او چې کم دی نو بیا اشفاق زموږ ناظم زموږ ایم پی ایس صاحب چې کم دی نو هغې کې دا جان وکړو او د دواړو ایم پی ګانو اکټ ښه دغه وکړو محنت وکړو ډېر د 3-4 میاشتو نه مینت زاري هر څه وکړل خو هغه شی هغه کم منصوبه هغه راوړو دي ګرانو کتونکو مونږ دې سره وایو دا یو غټه منصوبه ده او غټ اچیومنټ دی د دې پبو علاقې دپاره خو ورسره ایم پی ای ایم این ای وزیر اعلی دی ته دې کې مزید دا اپیل کوو چې دقسې توجه ده نن چې کم صورت کې شوې ده دا زما د پبو هسپتال او دې ټیمې لکه ورکړې شوه نو زیات نه خو 20% دې کې به مسایل به حل شي او دا خلق به د سکون ساه والي دلته به دوړه نه وي دلته به صفایي وي دلته به ډرینیج سیستم صحیح وي او بدقسمتي ده چې په سر باندې چوکني بیا کار کولو والا څوک دي هر اداره د بد انتظامۍ ښکار د مونږ چې دا مسلسل خبره کوو نو نن تاسو ته کم ګورننس ښکاري انتظام ښکاري دا که روزانه وي نو دې خلکو ته به ډېره غټه فایده وي او خلکو ته به سکون وي نن چې تا ته کوم هسپتال کې ډاکټر اچولی یونیفارم او د هسپتال کې صفایي تا ته نن ښکاري په روډ باندې چې ورځې نو هسپتال کولو دی د هسپتال مخه کولو ده د هسپتال لیبارټري به نن په ډیټولو وینځلی شوي نن به دا ته د هسپتال چې کوم فرش دی هغه به په فینایل او په کیمیکلو وینځلي او صفایي نو که دا روزانه داسې وکړي او زما ایم این ای ایم پی ای دې ته لږه توجه ورکړي نو عوامو ته به ډېر لوی سهولت میلو شي به هر حال اپډیټ مو درکولو بي آر ټي پبو سټیشن هغه افتتاح نن نه وشوه او دا د پبو خلکو دپاره غټه خوشخبري ده چې هر 20 منټه پس به په دې روډ باندې بي آر ټي بس وي او د کم پېښور ته تلونکي خلک دي او ګاډو کې نشي تللی تکلیف یې ورته مسایلي یو ډېر لویه مسله ده ترانسپورټ هغه حل شوه ډېره مننه